بسم الله الرحمن الرحیم. زه د مټې پریس کلب ملګرو ته د زړه د خلاصه هرکلی وایم چې هغوی زموږ تاڼې ته رالل په ډېر شارټ نوټس باندې او د دې پروګرام کې موږ سره شرکت کوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پریس چې کوم دی نو دا یو ډېره ذمه داره اداره ده او دا د ملک چې کوم ده نو دا یو څلورم پلر حسابېږي. نو په دې وجه موږ سره په میډیا چې کوم دی نو په هر داسې موقعو کې زموږ سره یو موږ دینه هیله لرو چې دوی به زموږ هر یو څیز هم په دې طریقه باندې که زموږ نه ښه کار کېږي هغه هایلایټ کوي او چې کومې کمې راځي هغه موږ ته ښیي چې هغه هم دوی دغه کوي چې موږ خپله اصلاح وکړو او موږ دغه شان د دې معاشرې خدمت وکړو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بل ورځ کوم د ذاکر بینه ګاډی اخیستی شوی هغه راغلی و هسپتال ته خپله زرانۍ راوستې وه د علاج معالجې دپاره چې کله د هغه معاینه شوې ده نو سکندر هسپتال مخې ته هغه خپل ګاډی پارک کړو کې د زنانه هم پکې ناستو او ماشوم هم پکې ناستو او سره ګاډي کې چابي هم پاتې شوه. د لاړو د میډیسن شاپ نه چې کوم دی نو څه میډیسنز به راغېسته کوم چې ورته ډاکټر ایډوایس کړي و. دې دوران کې د کار لیفټرز چې کوم دي چې زموږ په شا ولاړ دي تاسو ته مخامخ ښکاري دې کې دوی راغلي دي او د زنانه ته ویلي چې دا ګاډی مونږه سیټ ته کوو مونږ خپل ګاډی پارک کوو دلته. بهرحال دوی زنانه د ګاډي نه او ماشوم د ګاډي نه راکوز کړی دي او ګاډی چې کوم دی نو بوتلی دی. دې دوران کې چې ذاکر راغلی دی چې کوم د ګاډي مالک دی ته زنانه په روډ د پاسه ولاړ وي چې دغه شان ګاډی خو څوک راغی او ګاډی زموږ نه بوتلو مونږ هم ترې راکوز کړو. نو د آس پاس کې تپوس هم وکړو خو بهرحال غریب چې کوم دی نو فوري طور باندې بیا دی راغی دغه ته راغی مټې تاڼې ته راغی. مټې تاڼه کې زموږ سټاف چې کوم دی نو دوی فوري طور باندې ټریټ کو. ما ته اطلاع وشوه ما ایس او صاحب چې کوم دی چونکې میټینګ کې وو مونږ ته هم چې اطلاع وشوه نو ما دوی ته فوري طور زموږ چې څومره ناکابندي پوینټس دي هغوی ته دا نمبر پاس کړئ او په هیڅ صورت کې چې کوم دی نو دا ګاډی زموږ د حدودو نه ونوځي. زموږ پولیس په دې کې ډېر بر وخت چې کوم دی نو دغه وکړو مونږ ته چې زموږ ناکابندي پوینټس الرټ ولاړو نو دا کم درې کسان چې زما په شا ولاړ دي دوی چې ګاډي دیز نه روان کړی دی نو دوی برایم چیک پوسټ کراس کړی دی او مخکې زموږ شیرپلنګ کې چې کومه ناکابندي وه نو هغه ته کې زموږ ملګري ته اطلاع شوې وه نو دوی خو پوه شو په دې باندې چې یار پولیس الرټ ولاړ دي دته سپیس نه میلاوېدو نو دی په دې املوک بند روډ باندې چې کوم دی نو د غر طرف ته دوی روان شوي دي. زموږ پولیس زموږ مخبرانو موږ ته اطلاع وکړه چې دغه شان ګاډی چې کوم دی نو په دې طرف باندې تللی دی. ما ایس او صاحب چې کوم دی نو فوري طور باندې موږ روانو د ګاډي موږ تعقب کوو او تاسو بیا وکتل چې په غر په اخري څوکه کې چې کوم دی نو د ملزمانو دا ګاډی هلته ودرولی و دوی راپو چکر کېدل د هغه ځای نه. خو دا الله پاک ډېره لویه مهرباني ده الله ډېر لوی رحم وکړو ستاسو د اعتماد دغه مونږ ګاډی هم هلته ریکور کړو او ملزمان هم مونږ هلته کې ګرفتار کړل چې زموږ په شا باندې ولاړ دي ملزمان چې کوم دی نو عبدالرحمن نوم دی رشید احمد نوم دی اکرام الدین نوم دی. دا ټوله د کیس سټوري وه چې مونږ په ډېر شارټ ټایم کې هاف ان هاورس کې مونږ دا کمپلیټ کړله او مونږ چې کم د دوی عزایم وو هغه مونږ ناکامه کړل. زه دا یو خبره بیا د مټې عوامو ته په خصوصي توګه کول غواړم چې تاسو په موږ باندې اعتماد وکړئ. انشاءالله موږ به تاسو سره ملګري یو. څنګه چې موږ دا د دوی دا چې کوم دوی جرم کړی و چې کوم یو غریب نه دوی ګاډی تختولی و هغه موږ ناکامه کړو داسې به موږ د هر قسمه کم جرایم پیشه خلک چې کوم دي موږ به د هغوی عزایم چې کوم دي ناکامه کوو. دې حواله سره زموږ د مشرانو د پولیس ډپارټمنټ زموږ ډي پی او صاحب ډي آی جي صاحب اس پي صاحب پرسوات دا خصوصي هدایات دي چې په هیڅ قسمه په جرم به کمپرمایز نه کوو چې کله هم موږ ته څه خبر راځي چې موږ فوري طور اکشن کوو. د پولیس ډپارټمنټ د مشرانو په وینا په دغه باندې موږ فوري طور اکشن کړی دی. ملزمان الحمدلله هم گرفتار شوي دي ورسره ګاډی هم ریکور دی او زما د طرف نه به انشاءالله تاسو ته زه دا تسلي در کوم چې زه به هیڅ قسمه خلک چې کوم دی نو چې کم د دې امن خرابوي دلته جرایم پیشه خلک دي هغوی زما په مټې په تحصیل کې هیڅ قسمه ځای نشته. هغوی د یاره دې نه چې کوم دی نو خپله کډو کړي او یا د قانون ته یا د ما ته مخامخ کړي شي. زما دا یو ایجنډا ده
بل زه د پولیس ډپارټمنټ په حواله سره دا یو خبره کوم زما پولیس چې څومره دي زما په ای او آر کې دي هغوی ته دا خصوصي یو هدایت جاری کوم چې په بازارونو کې په گشتونو کې په ناکبندۍ کې پوینټونو باندې چې څومره زما ځوانان ولاړ دي هغوی به د خلکو سره ډېر په ښه دغه باندې پیش کی مطلب په ښه الفاظو هغوی ته سلام کوي او د هغې نه بعد چې دغه څه مسلې یا دغه چیکینګ کوي یا څه چې کوي دا به زه دوی ته هدایت کوم چې هیڅ قسمه د عوامو سره بدتمیزي بالکل زه نه منم دا زما کلیر کټ ایجنډا ده بل د امن په حواله سره به زه د مټې د هر کور د هر مشر د تاسو ته پته د مټې یو خپل حیثیت دی د شعورونه را روان دی موجوده زمونږ مټې له خدای پاک چې کوم اعزاز ورکړی دی د وزیر اعظم په شکل کې زه دا وایم چې د دې امن برقرار ساتلو دپاره به زه د هر سړي دروازه ډبوم چې هغه زما سره ملګري شي او موږ دلته چې کوم جرایم پیشه خلک دي چې کوم د دې امن خرابول غواړي موږ به د هغوی لاس نیسو چې موږ مټه چې کوم دی نو د قسمه خلکو نه چې کوم دی نو پاکه کو او دلته خلک چې کوم دی خپل ژوند چې کوم دی ډېر په حیا او په عزت او بې خوبه تیروي او مټې خلکو ته بیا دا یو ځل یقینداني ورکوم چې مټې پولیس زما په سربراهي کې به انشاءالله دن رات ډیوټي کوي تاسو خپل هیڅ قسمه فکر مه کوئ خپل خوب خپل کاروبار بالکل په دغه سره کوئ هیڅ قسمه یره ترهه مه راولئ په زړه کې انشاءالله موږ به ستاسو سره سکیورټي فورسز هم دلته موجود دی هغه هم زموږ سره شانه بشانه دی موږ به ستاسو تحفظ کوو انشاءالله العزیز دا درې چې دی په دې کې یو کس کاړه پټ کړی دی زه په دې غر کې ناست کنه درې وانه په موقع کاړه پټ کړی اصل کې جرم چې کی کنه دا یو کس په دغه باندې نه کیږي دا درې وانه ملزمان چې کوم دي کنه دا برابر چې کوم دي په دې گاډي په پټولو کې په تختولو کې شریک دي تاسو ته پته را چې کله یو سړی گاډي بوزي یو کس گاډي ته ودرېږي دوه کسان چې کوم دی ریخي کوي نو دا ټول یو د ټول د درې وانه چې کوم دي د جرم حصہ ده او درې وانه په دې جرم کې برابر شریک دي ثانک یو مهرباني جی